له انتخابه بهرحال تاسو ټولو خادمان خلک کې طلبای او په دې خبرو باندې تاسو پوهئ چې د جمعیت طلبه اسلام په دې ملک کې په سیاسي روانه باندې او مطلب دا دی چې د جمعیت طلبه اسلام سره حدود سرګرمیانې او هلې ځلې د دې خپل یو منفرد حیثیت دی تاسو به موږ وګورو چونکې دا جمهوري ملک دی او په هره پارټۍ کې دغه نوجوانان خپل کردار ادا کوي په دې ملک کې مختلف پارټیانې دي دا مختلف تنظیمونه یې د نوجوانانو چونکې په جمعیت طلبه اسلام کې زموږ چې کوم نوجوان دی نو هغو خپل هلې ځلې او خپلې منډې کړې او سیاسي زندګي او څنګه د جمعیت طلبه اسلام مسؤل اعلان یې کړی نو په دې ولو